رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الصافات آية نمبر 101. بسم الله الرحمن الرحیم. فبشرناه بغلام حلیم، پس من خوشخبری ورکړه هغه ته، یعنی ابراهیم علیه السلام ته، بغلام د یو الک، حلیم چې کم انتهائی بردبار، ډیر صبر کولو والا. دینه مراد حضرت اسماعیل علیه السلام دی. حضرت اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام مشر زوی اور داغې نه پس دویم زوی حضرت اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام زوی چې کوم هغه بیا یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام بیا 12 زامن او هغه ټول بنی اسرائیل. نو اولنې خوشخبری چې کوم ابراهیم علیه السلام ته ملاو شو نو هغه د بغلام حلیم د اسماعیل علیه السلام ملاو شو چې کوم حلم والا دی. حلم لفظ حلم د الله تعالی صفات نوم کې راځي او دا نوم په قرآن کې بار بار راغلی دی. اور دسی خو ای چې یو نیم د الله صفت دی چې هغه په انسان کې ای. مثلا الله تعالی ډېر رحمان و رحیم دی، رحم مرسی. نو رحم صفت الله تعالی زمونږ په زړونو کې مچولی دی. بای نیچر فطرتن انسان چې کم دی هغه په بل کس باندې د بل کس په غم او درد او رنج باندې فطرتن انسان خفه کیږي. د هغه زړه کې یو احساس پیدا کیږي. څوک تکلیف کې وګوري نو زړه کې یو احساس ای. زموږ په زړونو کې رحم او مرسی شته دی. دا د الله تعالی صفت دی چې الله زموږ په زړه کې اچولی دی. دغسې الله تعالی الودود دی، ډېر مینې ورکولو والا. الله موږ سره ډېره زیاته مینه کوي. نو افکورس زموږ په زړونو کې هم د یو بل دپاره مینه محبت شته دی، خپل مور و پلار دپاره، خپل خویندرونو دپاره. او دا مینه محبت د الله د طرف نه ده چې کوم د الله صفت دی الودود. نو الله تعالی د هغې یو حصه زموږ په زړه کې هم اچولی ده. نو همدغسې د الله تعالی یو صفت دی حلم، او دا یو ډېر یونیک صفت دی. دا په قرآن کې 3 ځله د الله نه علاوه 3 ځله استعمال شوی دی. 2 ځله د حضرت ابراهیم علیه السلام دپاره او 1 ځل د حضرت اسماعیل علیه السلام دپاره په دې آیات کې. فبشرناه بغلام حلیم. اوس حلم لفظ باندې ځان پوه کړئ چې حلم څه ته وایي. حلم کانټراسټ کیږي د صبر سره. حلم او صبر کې فرق دی. د حلم زیات تر دا معنی کیږي الحلیم، ډیر زیات صبر کولو والا، او د صبر مطلب هم دی ډیر صبر کولو والا. نو د دې کې فرق کم ځای کې دی. فرق دا دی چې حلم حلیم هغه صبر ته ویل کیږي چې انسان د بهر نم بالکل پیشنٹ کول او دننه نم د هغه زړه بالکل په صبر باندې مطمئنی. he's calm inside and outside, both in and out, fully calm, patient. صبر چې کوم دی کنه لفظ صبر هغه که انسان د پر استعمال شي نو هغه داسې سچویشن کې کیدی شي چې د بهر نه انسان بالکل کول ښکاري، ځان کنټرول ساتل، سیلف کنټرول، خو دننه هغه سم خوټ کیږي د غصې نه. نو دې ته موږ صبر وایو چې دننه هغه کې یو غصه او he wants to show that frustration او هغه جذبات هغه بهر او باسل غواړي، خو هغه په ځان سیلف کنټرول وکړي او بهر نه ځان ډېر کنټرول کړي. په مخ نه د هغه پته نه لګي چې دا ډېر غصه دی، خو دننه نه هغه سم بول کېږي. نو دس از صبر. حلم د دې بالکل اپوزټ دی. حلیم دې ته وایي چې د دننه نم کول اینڈ کام او د بهر نم کول اینڈ کام. نو دا پریکټس کول ډېر ګران کار دی. کم کس چې ډېر زیات صبر کوي که نه د هغه الیویشن، د هغه درجه اوچته شي، هغه حلم ته ورسي، حلیم ته ورسي. کم کسی د هغه صبر دومره ډېري چې هغه څومره ټورچر شي، څومره هغه ته خبرې وکړي شي، څومره په هغه سختې تېرې شي، هغه بهر نه بالکل کام ریلیکس شي او دننه د هغه زړه ریلیکس شي. کم کس چې د ډېر صبر نه تېر شي نو هغه کې خود به خود حلیم صفت هم راشي. هغه په ځان کنټرول کوي ټو د پوینټ چې هغه دونه حد ته ورسي چې د هغه بیا هغه کنټرول حاجت نه، هغه خود به خود کام او ریلیکس شي، هغه حلیم ته ورسي. الله دپاره دا صفت په کم سینس کې استعمالیږي. الله الحلیم دی، مطلب الله تعالی سره همیشه یو پرفیکٹ پلانی،
په الله کې جلد بازی نشته. زمونږ په حق کې فیصلې الله تعالی په رش په منډه نه کوي. Allah has wise decisions. Allah has a plan. یو دعا مونږ کو مونږ وایو یا الله بس اوکې یا الله څومره وخت شومه دا دعا کړ، بس دا دعا نور زما قبوله کې. بٹ الله صبري، د الله حلم، د الله حلیمي. الله ته پته ده چې دا دعا به قبلوم، خو تا به زه دې وخت ته رسوم، دې وخت پورې. د الله سره خپل یو ماسټر پلانی اور الله په هغې کې څه تعدي نه کوي او چې دا انسان ډېر زیات جلباز دی دله زه دا زر ورکم. نو د الله خپل ټایمنګز دی، د الله خپل پلان دی. بل الحلیم دا مطلب هم دی چې الله تعالی زمونږ د ګناهونو د وجې د خپل عباد، خپل بندګانو نه خپل رحم نه ودروي. دا د الله تعالی انتهایی د حلم والا صفت دی چې انسان ګناه کوي، د ګناه حد ته ورسي، بیا هم الله تعالی د هغه سترګو کې نظر یې، هغه ګرځېدی شي، هغه خاندي، هغه he chills out، هغه ښه مزه وکړي اور مبتلا به په یو غټه میجر کبیره په ګناه کې. خو الله تعالی دونه الحلیم دی چې الله داسې نه دی چې بس د غصې نه بویل شي په یو ټک باندې هغه له سزا ورکړي، عذاب ورکړي. نو ابا ګناهونه کوي الله ډېر پیشن، ډېر الحلیم. مطلب الله تعالی په اکدم خپل عذاب خپل سزا نه ورکوي. Allah will give him time. الحلیم لفظ په قرآن کې 11 times راغلی، 11 مرتبه. په دې کې 6 ځله دا لفظ د الغفور سره راغلی، غفور حلیم یا حلیم غفور، دواړه کانټراست راغلی. او د دې نه پته لګي چې الله تعالی غفور دی، ډېر زیات معاف کوونکی دی. and also حلیم یعنی که انسان د یو غټ ګناه معافي غواړي هغه الله معاف کوي، او که ډېر ټایم پس معافي غواړي هغه الله معاف کوي. که یو 10 کاله پس هغه ته احساس وشي د خپل ګناه او هغه معافي غواړي، نو الله تعالی غفور حلیم دی، الله هغه معاف کوي. and for a huge sin الله تعالی هغه معاف کوي. 3 times دا لفظ الحلیم دا د العلیم سره راغلی، ډېر علم والا نه، الله تعالی سره ډېر نالج دی. یعنی اٹس ناٹ مونږ سره چې کله لږ ډېر نالج نو مونږ ډېر زیات ایکسایټډ شو او چاله چې څه نه ورځي مونږ ورته وایو دا ماله راځي، زما خبره واوره، I have a point, let me share with you. But Allah is العلیم، الله سره دا هر everything infinite knowledge دی. but زمونږ دپاره الله تعالی ټایم روباسلی چې دا انسان به په خپل ټایم کې زده کړه کوي، د خپل غلطیانو نه به زده کړه کوي. دی چې د خپل غلطي نه زده کړه وکړي نو هغه علم به د سره د ډېر وخته پورې پاتې شي، هغه علم به دله بیا فایده ورکوي چې کم دی د خپل مسټیکس نه زده کړي، کم دی په خپل محنت زده کړي، نو هغه علم به د ده دپاره فایده مند وي. نو دا هم د الله هغه حلم والا ذات دی چې الله حلم والا صفت دی چې الله تعالی ډېر زیات صبر او ډېر د ټایم او ډېر د پیشنس نه کار اخلي، چې انسان له اکدم ټول علم په یو ځای نه ورکړي چې دا واخله. نو ته په خپل محنت کې، ته په خپل سټرګل کې، ته به پسې منډه تړوې، ته به پکې غلطیانې کې، ته به پکې فیل کېږي اینډ هغې نه پس به ته څه زده کړې. This is also the الحلیم صفت of Allah. نو په اسماعیل علیه السلام کې دا یونیک صفت د الله، یو یونیک کوالټي و چې هغه ډېر حلم والا و د خپل پلار په شان. ډېر پیشنټ، انساید کول، آوټساید کول، بهر دننه دواړه ډېر زیات صبر کول والا، ډېر پیشنټ، ډېر هرې خبرې ته سوچ خیال کول والا، هرې خبرې هغه براډ سپیکټرم ګوري. زمونږ لانګ ټرم ته خیال نه، بٹ حلم والا کس چې کوم دی هغه ډېر فیوچر لانګ ټرم سوچ هم کوي چې اوکې ټایملی وقتی طور باندې که په دې کې دا د بینیفټ دی خو په د لانګ رن به څه کېږي. This is الحلیم. نو الله تعالی خوشخبری ورکي هغه ته د غلام، د یو غلام حلیم چې کوم ډېر زیات سیلف کنټرول والا دی، بردبار دی، یعنی اسماعیل علیه السلام. فلما پس هر کله بلغه چې هغه ورسېدو معه د هغه سره، یعنی د ابراهیم علیه السلام سره، السعی د دوړنې عمر ته، د منډو تړو وال عمر ته. سعی نه لفظ راوتی څنګه چې صفا او مروه سعی کولی. فلما بلغ معه السعی،
هر کله چې اسماعیل علیه السلام ورسی د دوړنے وال عمر ته یعنی فل انرجیټک شي هغه ماشوم نه په دې وخت کې 13-14 سال والا یي یا کې زیاتر سکالرز دا کامنټ کړي دي چې ټین ایجر 14 to 15 years قال نو ابراهیم علیه السلام یا بنی او my beloved son زما ښکلی زما ښایسته زویه ډېر مینې لفظ دی یا بنی my beloved son انی بېشک زه ارا ګورم and ارا has تکرار it means repeatedly 3-4 ځله ما وکتو ارا فل منام په خوب کې بېشک زه ګورم ارا بار بار ما وکتو فل منام په خوب کې منام خوب تم وي او اوده کېدو تم وي خوب لیدو تم وي او اوده کېدو تم وي نو منام زه ګورم په خوب کې انی چې بېشک زه اذبحک ذبح کوم تا کاف اسماعیل علیه السلام طرف ته اشاره کوي فنظر نو اوس ته وګوره یا اوس ته رای راکه ماذا ترا چې ستا څه رای ده ماذا چې څه ده ترا ستا رای فنظر د لیدو دپاره استعمالیږي بټ دلته فنظر also means چې ته وګوره یعنې ته ماته خپله رای راکه ابراهیم علیه السلام is a genius he's smart he's intelligent ابراهیم علیه السلام په دې وخت کې چې خپل زوی ته دا خوب وایي او په آخره کې ورته وایي چې فنظر ماذا ترا اوس ته ماله خپل رای راکړه چې ستا څه رای ده د دې الفاظو سره ابراهیم علیه السلام خپل زوی منټلی ریډي کوي منټلی تیاروي چې ته چې د چا نه رای واخلې په څه خبره کې نو هغه ته منټلی تیار کړې فار ایگزامپل زه تا ته وایم زه تا لیږم اسلام آباد ته نو ستا څه خیال دی ته څه ټایم تلل غواړې نو ته ما ته جواب کوي چې یا سحر بخی نو دا ته منټلی تیاره شې چې یار سحر پاسېدل دی اسلام آباد ته تلل دي نو this is so powerful چې ابراهیم علیه السلام د هغه نه رای واخلي او د هغه منټلی تیار هم کړي او د هغه جواب هم واوري فنظر ماذا ترا نو پس ته وګوره ستا څه رای ده په دې کې قال اسماعیل علیه السلام یا ابتی او my beloved son څومره respectful words دي څومره respectful طریقې سره پلار او زوی یو بل ته آواز کوي یا بنیه and یا ابتی زما ښکلی ابا جان افعل ته وکړه just do it فعل مطلب یو کار ته بغیر سوچه سمجه وکړې مطلب دی که سوچ مه کړه دا د الله حکم دی ستا خوب چې کوم دی دا وحی ده د نبی او د رسول خوبونه چې کوم دي هغه د الله د طرف نه وحی ده نو په دې کې ته سوچ مه کوه دلته اسماعیل علیه السلام لفظ عمل استعمالولی شو چې ته دا عمل وکړه په عمل کې سوچ دی پلانینګ دی everything but فعل means just do it be done with it وکړه زر یې وکړه دې کې سوچ مه کوه ما تؤمرو د څه چې تا ته حکم شوی دی ستجدوني یقینا ته به ومومې ما انشاء الله اگر اوغاړي که الله انشاء الله که اوغاړي الله من الصابرین د صبر کولو والو نه زما طرف نه بس رزسټنس نه زه به فلی تا سره په دې کې کوپریټیو یم دا خوب زه پکې ذبح کېږم ستا په لاسو باندې الله په حکم باندې دی نو دا وکړه دې کې سوچ مه کوه دا د اسماعیل علیه السلام حلم او د دننه ګبراو نه شو چې الله زه به ذبح کېږم نه ګبراو نه شو this is that unique صفت چې کوم په هر انسان کې خو نشته دا په اسماعیل علیه السلام کې دا صفت او په ابراهیم علیه السلام کې دا صفت دا حلم والا صفت چې هغه ګبراو نشي هغه پانیک نشي باندې سټرس رانلو او بس هغه کام ریلاکس خپل پلان لم تسلی ورکړي چې دا کار زرو کا ډیر سوچ پکې مه کوه اوس په لږ روانه ترجمه د آیات وایو فلما پس هر کله بلغه چې ورسېدو معهو د ابراهیم علیه السلام سره السعی هغه د منډو تړلو عمر ته قال نو ابراهیم علیه السلام یا بنیه ای زما زویه انی بېشک ارا زه ګورم فی المنام په خپل خوب کې انی چې بېشک زه اذبحک ذبح کوم ته فنظر نو پس ته وګوره ماذا چې څه ده ترا ستا رای څه ده د دې په باره کې قال نو اسماعیل علیه السلام له جواب ورکړي یا ابتی او my beloved dad زما ښکلی ابا جان افعل ته وکړه دا کار ما تؤمرو چې څه حکم شوی دی ستجدونی انشاء الله یقینا ته به ومومې ما که وغواړي الله من الصابرین د صبر کولو والو نه فلما پس هر کله اسلمه چې هغوی دواړه متوجه شو هغوی دواړه اسلم سبمټ ځان ان سبمیشن کو د الله حکم ته ځان وتابع کو دواړه د حکم لپاره تیار شو اسلمه ټو سبمټ یو حکم ته ځان ریډي کول
نو هر کله چې دی دواړه تیار شو وتله او ابراهیم علیه السلام هغه په ځمکه باندې سملو للجبین جبین چې کوم دی هغه ماتې ته وایي فورهیډ ته وایي للجبین مطلب د په فورهیډ باندې یعنی الټې سملو دا فورهیډ یې د ځمکې سره کو ماتې ولا ځمکې سره کړه وای چې ماته مخ نه ښکاري افکورس هغه زوی و هیز ا فادر او یو پلار خپل زوی ذبح کوي نو په مخامخ مخ خو یې نشي کولی نو مخ ولا الټه کی یعنی الټې سملی للجبین په فورهیډ باندې فورهیډ یې د ځمکې سره کی اسلم فلما نو پس هر کله اسلم چې هغوی دواړه تیار شي وتله اور ابراهیم علیه السلام هو اسماعیل علیه السلام په ځمکه باندې واچو یعنی سملو یې للجبین الټا په فورهیډ باندې ونادیناه او مونږ پکارو کو هغه ته ای یا ابراهیم اے ابراهیم قد صدقت الرؤیا تحقیق صدقت تا سچ ثابت کو الرؤیا خپل خوب انا بشک مونږ کذالک همدغسې نجزي المحسنین بدل ورکو احسان کولو والا ته په دې وخت ابراهیم علیه السلام نیکی کولو والا نه دی هغه د نیکی نه اوچته درجه ده اور هغه محسن احسان کولو والا احسان درجه پر ابراهیم علیه السلام په دې امتحان کې ورسېدو د دې امتحان د وجه ابراهیم علیه السلام د محسنینو په لیست کې رالو نو دغسې مونږ بدل ورکو د احسان کولو والا ته 3 درجې دي په اسلام کې یو اسلام دی یو ایمان دی یو احسان دی اسلام ته را انټر کېدو دپاره ایمان په زړه کې او بیا د ایمان د بره چې کومه درجه د هغه احسان دی چې کوم سټیټ کې رسولان او انبیا او اور احسان هغه درجې ته وایي چې انسان فل ټایم د الله په باره کې سوچ کوي 24 غنټې all the time د الله په باره کې کانشیس وي الله د هغه د ذهن نه نوځي زه څه کوم زه څه ویم زه څه خورم زه وده کېږم الله په ذهن کې this is احسان فل ټایم 24 hours الله د هغه په ذهن کې this is احسان نو دغسې مونږ جزا ورکو احسان کولو والا ته انا بشک هذا دا لهو البلاء المبین البته دا او ازمایش مبین ډیر زیات صفا ازمایش this was clearly a test for you ابراهیم ساده پر دا یو صرف او صرف یو ټیسټ یو ایگزام او دا د شاباش یو حد دی دا آیات چې کوم دی چې ان هذا لهو البلاء المبین یو ممتحن هغه کس چې ویل کېږي کم کس چې امتحان اخلي یو ممتحن چې خپله ووایي چې ما ستا ډېر لوی امتحان واغستو نو دا د شاباش یو حد دی یو ایگزامینر چې خپله ووایي چې ما ډېر زیات ګران پیپر تا دپاره جوړ کړی و ته په هغې کې پاس شوې نو دا د شاباش یو حد هغه وکړو دلته الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته وایي چې ان هذا لهو البلاء المبین ما خو ډېر ستا لوی امتحان اغوستو ته هغې کې کامیاب شوې سبحان الله په دنیا کې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته سلام ویلی دی سلام به ویلی کېږي خو په جنتیانو باندې په سوره یاسین کې مونږ ویلیو بټ په دنیا کې په چا باندې سلام ویلی شوی په ابراهیم علیه السلام باندې مخکې دا آیات را روان دی سلام علی ابراهیم سلامتی سلام دی په ابراهیم علیه السلام باندې